د جمعې د سنتو نیت به څنګه کوو او د جمعې د فرض نیت به څنګه کوو او که یو کس نه چې کوم دی په نیت کولو کې جمعه اخیر شي نو آیا د غموز جمعې نه ادا کیږي او کنه ادا کیږي. دویمه مسله دا ده چې د جمعې رکعاتونه ټول سودي او په دې کې سو ډک دي او سو تش. دریمه مسله دا ده چې کله امام خطبه وایي نو په دغه وخت کې چانده کول څنګه دي، یعنی که یو کس چانده کوي یا چې کوم دی څوک ورله چانده ور کوي نو دغه کس حکم څه. څلورمه پوښتنه دا ده چې کله امام خطبه وایي نو په دغه وخت کې سنت کول څنګه. نو راوښه اولې خبرې ته د فرض نیت چې کوم دی یا د سنت نیت، نو دا اول خو نیت چې کوم دی د زړه ارادې ته وي. کومون لراله او جمعه ته وردن نشوي او الته کې ناسې نو ته صرف او صرف په دې اراده رااله چې زه اوس د جمعې مونږ کوم، اصل کې خو نیت د زړه ارادې ته وي، وستا د زړه اراده شته چې زه د جمعې مونږ کوم بس دا کافی دی. او که بیا هم ستاسو وبنس کې په دې باندې ته چې په خلی باندې ویم نو د فرض چې کوم نیت زه دوه رکعات د جمعې مونږ کوم په دې حاضر امام پسې محمد کعبه شریف فجور ک الله اکبر یا دا غرنګ د سنت نیت هم د نیت کې خو چې کوم د سم مسله نشته. دویمه خبره دا ده چې یو کس په سنت یا فرض کې جمعه یاد نه کینو دغه کس دغه فرض یا دغه سنت چې کوم دی د جمعې نه ادا کیږي کنه او ته تو وی چې نیت چې کوم دی د زړه ارادې ته وي. نو که یو کس چې جمعه ته راشي نو دا راغلی د جمعې په نیت او د جمعې مونږ ادا کوي، نو چې د جمعې مونږ ادا او کده پکې د جمعې نوم اغسته هم نه وي او د ماسپهین نوم اغسته وي نو دغه سنت مدا کیږي او دغه فرض مدا کیږي. دریمه مسله دا ده چې د جمعې ټول رکعاتونه سودي او په دې کې سو ډک دي او سو تش دي. نو د جمعې ټول 12 رکعاتونه دي او 12 وانه ډک دي. اول سلور رکعات سنت دي اخو سیم ډک، بیا 2 رکعات فرض دي هغه هم ډک دي او بیا چې کوم د سلور رکعات سنت دي او بیا 2 رکعات سنت دي. نو دا ټول چې کوم دي ډک دي په دې کې یو هم تش نشته. بل مسله دا ده کله چې امام خطبه وایي نو په دغه وخت کې چانده کول څنګه دي. ګوره کله چې خطبه ویل کیږي کنه نو د دې اوریدل چې کوم دا واجب دي دا بخامخه اوري. په دغه وخت کې خبرې کول دغه وخت چې کوم دی ګرځیدل لا ګرځیدل یا د خطبه د وګ نه خل دا چې کوم د ډیره غټه د نقصان خبر د ډیره سخت ګناه ده. امام له فکر دی او د جماعت انتظامیه له فکر دی چې دا ټیم کې دوی چانده نه کوي او که څوک دوی له چانده ور کوي نو هغه چې کوم دی ډیره زیات غټه ګناه کوي ځکه چې دغه د خطبه ټیم دی خطبه اوریدل چې کوم دی دا واجب دی. نو د خطبه پرې غوسله او څوک چې کوم دی لوټونه ماتي زو کوی دی 500 کې 6 لاک او 10 پکې وایي ټول دا خبر. نو د دې وجنه چې کوم دی په هغه کې ډیر زیات حلال لازم نو دغه د وجنه چې کوم دی امام له فکر دی انتظامیه له فکر دی د خطبه په وخت کې چانده نه کوي. څلورم مسله دا چې کله امام خطبه وایي نو په دغه وخت کې سنت کول څنګه دي. ګوره لکه څنګه تاسو تمام وخت کې وی کلام کول ګرځیدل خطبه د وګ نه خوستل یا په دغه ټیم کې سنت کول دا ټول چې کم دی په دغه ټیم کې پتا حرام دي ته یو شی هم نه کې ته خطبه د وګ یک دی ځکه خطبه اوریدل چې کم دی دا واجب دي. نو لہذا ته دغه ټیم کې سنت نه کې ته وکینی او چې کله خطبه ختم شي امام منځو کې داغه نه پس چې کم دی د خپل سلور رکعات سنت کا بیا 2 رکعات او کای پس بیا د سلور رکعات سنت کا کم چې دا نه به شروع کې پاتې شي. د دې خبرو ډیر زیات اهتمام وکي او دا ډیر ضروری خبرې دي.